نحمده ونصلي على رسوله الکریم. عزتمندو مسلمانانو، یو وظیفه درته ښیمه د کاروبار دپاره. نن سبا ډېر مسلمانان داسې دي چې هغوی کاروبارونه خراب دي او بله دا بیماري هم راغلې وه، نو هر څه یې ډاون کړي دي. نو زموږ د استاد محترم یو وظیفه ده، د هغوی د خولې مبارک مولانا محمد قاسم صاحب، الله یې د هغه په عمر کې او په ژوند کې برکت واچوي. د هغوی د خولې وظیفه ده او هغوی ته خپل باباجي رحمت الله علیه، خپل والد محترم رحمت الله علیه ورته ښودلې ده او هغوی ته بیا نورو شیخانو او بزرګانو ښودلې ده. نو کم انسان او د کم ملګرو چې په کاروبار کې برکت نه او کاروبار یې کمزوری، کاروبار یې ترقي نه کوي، نو د هغوی دپاره یو مختصره وظیفه ده. عزتمندو مسلمانانو، دا وظیفه کوئ، انشاءالله ستاسو په کاروبار کې به الله جل شانه برکت واچي. او دا ویډیو درسره د الله د رضا دپاره مخکې هم شیر کړه چې کوم مسلمانان د هغوی کاروبار کې برکت نشته او چلیږي، نو چې هغوی هم دا وظیفه خپله کړي. وظیفه دا د عزتمندو مسلمانانو چې روزانه د ماسخوتن لمونځ نه پس به دا وظیفه زر فیرې کوئ، یا وهابو یا وهابو یا وهابو. دا وظیفه به زر پیرې د ماسخوتن لمونځ نه پس کوئ او دې نه مخکې او وروسته درود شریف وایئ. نو انشاءالله العزیز چې الله تعالی به زما او ستاسو په کاروبارونو کې انشاءالله برکت واچي او انشاءالله چې الله تعالی مخ په وړاندې باندې روان کړي. هغې سره سره یو گزارش بل کوم چې دغه کاروبار د پیسو نه کم از کم لږه لږه صدقه کول پکار دي. غریب دی، یتیم دی، هغوی ته لږه لږه صدقه، هغوی له پې راشن اخیستل، ځکه ډېره ګرانۍ دور دی. او بل دا کم کاروبار چې ستا دی او په هغې باندې زکات په تا فرض شي، نو د هغې نه زکات ورکول، ځکه زکات سره مال پاکیږي او الله تعالی اوسه مال سیوا کوي او صدقې سره هم افتونه او بلاګانې الله تعالی دفع کوي. نو چې موږ او تاسو په دې باندې د عملو کولو توفیق الله تعالی را نصیب کړي. جزاک الله.